نبی علیہ السلام د نبوت نه مخکې او بیا د نبوت نه بعد چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه کې گیر شو، هر طرف نه پې پابندي ولګېدله. شعیب ابي طالب کې 3 کال لپاره گیر و. په دغه کال باندې عبدالله ابن عباس پیدا دی. شعیب ابي طالب نو اوس هر طرف ته خو لارې مختصمینو تقسیم کړي دي او بندي کړي دي، څوک راتلی نشي، هر طرف نه خلق منی کوي. نو نبی علیہ السلام چې شپه شله خلک حج له راغلی، د مدینې نه د قبایلو نه اطراف نه حج له راغلی. هغوی په هغه زمانې جاهلیت کې خپل طریقې سره به حج کو، د ابراهیم علیه السلام په هغه دین مطابق به طریقې کولې. نو نبی علیه السلام په خټانو روان دی، په تنګو باندې روان دی، تیږو باندې روان دی، ځي 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 تر دې حده پورې چې مینا ته ورسېدو. چې مینا ته ورسېدو نو هلته یو جوپوی ته یو خیمې ته داخل شو. په خیمه کې چې دی 6 کسان دي. خیمې مشر چې اسد بن زراره دی، 6 کسان دي. نبی علیہ السلام چې داخل شو نو ورته وی السلام علیکم، نو وعلیکم السلام، فلیدخل، داخل شه. نبی علیہ السلام چې داسې وکته، هغه چهره وکته، حیران شله چې دا واجبه انسان دی. او نبی علیہ السلام داسې کېناست، وی زه د الله نبی ما، آخري نبی ما. هغه انصارو ته وی او د الله آخري نبی م زه راغلم تا سره، یعنې قرآن دعوت مې رمانه، لږ قرآن واورئ. نو هغوی اقرا ولولا فقرا علیه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باندې قرآن په 6 کسان باندې ولوستل. نو هغو ټول ایمان راوړل. پکې اسد بن زراره رضی الله، هغه صحابي ایمان راوړو. چې کله هغه ایمان راوړو نبی علیہ السلام ډېر خوشحاله شو. د شپې بیا روان شو، خوشحاله صلاح. اوس بل کال ته انتظار کوي حج ته. نو په دغه کال 6 مثلا بل کال باندې 12 کسان او 4 زنانه مسلمان. په دریم کال باندې 72 کسان دغه راغله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې لار بندله. شعیب ابي طالب کې محصور دی پیغمبر. نو چې کله دی ایمان راوړو نو بیا دا حالات خوشله، دا دعوت کار وچلېدو. په مدینه کې خلک اسلام ته راغی. نو مدینې نه څه کسان راغله. نبی علیہ السلام څه وی دی الله رسوله موږ له یو داعي قرآن راکا، قرآن یو ماهر راکا چې هغه موږ ته قرآن ویله کالته. د نبی علیہ السلام دلته چې دی مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ ډېر ښایسته آواز دی. هغه په جنگ احد کې بیا شهید شوی دی، ټوکړې ټوکړې شوی دی. نبی علیہ السلام مصعب بن عمیر ته مصعب بن عمیر پاسا او دوسرا ځا، لیکن هلته اسد بن زراره میلمه بیتو ځکه اول د ایمان راوړی. د هغه په بیټک کې او د هغه په رهایش کې به ته وي، هغه به تا ګرځوي خلکو څخه او دعوت کار به کوئ. دا قرآن به بیانوئ، لکه دا قرآن به رسوئ لکه خلکو ته. او خلک به چې دی بس نور بس نه وایي، ځکه هغه عرب دي، هغو پوهېږي په فصاحت بلاغت باندې. او چې کله دا قرآن واوري نو په خپله به هغوی ایمان راوړي. ولې؟ ځکه به ایمان راوړي چې هغوی د قرآن د فصاحت بلاغت نه متاثره بشي، ځکه د عام سړي کلام خو نه دی کنه. وی مصعب بن عمیر پاسا زدو سره مدینې ته، او په مدینه کې چې دی اسد بن زراره رضی الله تعالی عنہ میلمه بتی، هغه به ستا چې دی مرسته کوي، تا به ګرځوي را ګرځوي. دی لاړو. چې لاړو نو اتا اسد بن زراره رضی الله تعالی عنہ دی او ورسره چې دی دی ورسېد. نو هغه داسې ګرځوي په یو علاقه په بل علاقه باندې. نو هلته چې دی د مدینې کې 2 سرداران، یو سعد بن معاذ او یو چې دی اسید بن حضیر، دا د قوم مشرانو لیډرانو او مشري کوله، خاص کر کې دار بني عبد اشحل. د دو انصار ما مشري به کوله. نغو ته پته ولګېدل چې د مکې نه یو کس راغلی دی، یو ورسره د مدینې دی، او دا خلک چې دی زمونږ ساده خلک چې دی ګمراه کړو، یعنې مطلب اسلام ته یې راوړل. خپله کار ته صحیح وي او اسلام ته ګمراهي وي. وی رجلانی اتیا دیارنا، 2 کسان راغلی زمونږ د کلي ته مدینې ته، یصبحانی ضعفا قومنا، چې هغو بیوقوف کړي دي زمونږ د قوم، یعنې ساده لو خلک.
او یو چې د اسد بن زراره دی بالمصعب بن عمیر دی الله ولا आवाज ورکړو داسې आवाज ورکړو چې دنیا به تارانه دلخه او پاسا اسید بن حضیر تو اسید بن حضیر اے زما تر پاسا فنهرهما او دارنګ چې ده ویرټا او دارنګ دی مدینه نه وباسه وای مدینه کې قران نو بیان وای زید دې نه بار خلق گمراه کوي اسید بن حضیر ته اسید بن حضیر جدا سی برچا واغستله او جدا ستاوی د غصې نه جدا سی په غصه کر روان دي چې ګوري دو په یو باغ کې دا دواړه ناشتي مصعب بن عمیر اور اسد بن زراره رضی الله تعالی عنهما دواړه په باغ کې ناشتي خبرې کوي نو اسد بن زراره خو هغه پیژندو ولا خو د هغه ځای د مدینه نو دې مصعب بن عمیر ته مصعب بن عمیر دا پوری چر روان دي دا د قوم سردار دی وډیر دی دا پوری اسید بن حضیر چې روان دی دا د قوم سردار دی وډیر دی او چې کله راشي دیتا تا تراشی وکل کلمت الحق فصدق الله فيه توحید ته داسې بیان کړي چې الله ته رښتینی ښکار شي او تصدیق وکړي وکل کلمت الحق ولا تخف او حق کلمه ته ویا یریګا تنما اگر چې دی وډیر دی مشر دی چودري دی هغه کراغه او کینا صبح چې هغه راغه برچه چلی جو کندر کې جا شاتمن یشتمو راغه کنزل کوي او بدر دی وی کنزل کوي په خله چې سرا دی هغه وی او برچه دا سي چلی روان دی نو چې کله راغی نو کنځلې کول دو په سر روان دی ولاړ دی او ښه کنځلې وکړه کله چې دی ستړی شو نو ورته وی مصعب بن عمیر ورته وی ای چودري ای اسید بن تا چې څه وي هغه وی اوس زمونږ واوروي هغه بس صحیح ده ځکه چې ما چې څه وي خو وویل تاسو واورېده اوس تاسو به واورم لکه نو فرق قضا حربه خپل هغه برچې په ځمکه کې ښخ کړه وتربى له دارنګ پلتی وتو کیناس ایوه زو ساورم ما تاوه زاورم لکا فقر علیه من القرآن مصعب بن عمیر په قرآن شروع کو کلا قرآن شروع کو نه دی جاری ولی قرآن فصاحت بلاغت واورید جاری انګولا کې دی بس کرو بس کا ستاب شانتی جوړې درواړو منګو مسلمان کا ستا په شانتي جوړېدل غواړو لکه څوک ورته وایي لکه اسید بن حضیر وایي ولې د قرآن فصاحت او د بلاغت نه واقف چې دا خو د الله کتاب دی خو د بنده کتاب نه دی ولې که د عربیت نه د شعر شاعري نه خو هغو خبرو زمونږ په شانتي خو نه و نو چې کله هغوی بس خوي ښه وی ورشه وی څه چلو که هغوی څه وکړم څنګه هغوی ورشه تطهر ځان پاکا وطهر ثوبکا کپڑے پاکا بیا راشا بیا ووایه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لاړ شه باغ ته او ځان پاکا کپڑے پاکا او دا کلمه وایي مسلمان بشي زموږ په شانتي بشي او چې څنګه زما عزتمند یعنې کلمه ویلاو او راغی کېناست داسې نو کتل نو سعد بن معاذ راغی ورپسې هغه راوتې دوست د قوم دار بني عبدشهل مشل د انصارو مشر راغی غټ سردار غټ چودري چې کوم دی د علاقې هغه راغی هغه څه هم برچه ده لکه هغه چې راغی نو دی ورته څه وایي دی خو مسلمان شو که نه نو دی یو دمه اسد بن زراره ته وی موسی ای زما مرګ واورئ ان من ورای رجلا مانې چې روسو را روان دی دا د قوم سردار دی دا د قوم وډېره دی ان من ورای رجلا دا داسې پورې چې را روان دی دا د قوم دی سید القوم و افضلهم د قوم سردار دی او ډېر لوی شاني دی وَإِنِ اتَّبَعَكُمَا لَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْ قَوْمِهِ أَحَدٌ او که دس تاسو خبره ومنله دواړو نو قوم کې به هېڅوک وروسته پاتې نشي ټول به ایمان راوړي سردار دی ښه هغې بس خلیل یې جي پرېږده چې راشي لږ ساعت چې کته جو هغه هم برچه چلی جو هغه خو ډېر غوسه و دی خو جاء شاتما یشتمو
کنځلې کول روانو جا شاتمن متشتمن مبالغه ده ډېر بدې ردې وړې ډېر کنځلې کولې او راغی او برچچلې وې تاسو کوم تباه او برباد کو زه وزېدېدم لکه نو کله چې د ښه ځان ستړی که نه او پته ورته ولګېده چې دې خو اوس نورې دغه نشي کولی نو مصعب بن عمیر ورته وایي چې ملګریا تا چې څه وي دا ناوخته خو نه شو ها داسې نه چې داسې لګېم تاسو ټایم دی ها نو هغه ورته وایي چې بدې ردې ورته ډېرې زیاتې ویلې نو ده ورته وایي ګوره چې تا چې څه وي ودې وي که نه اوس زموږ هم څه حق شته که نه وی انت محق ته په حق وي او دې هم دغسې کېناست او برټۍ ښخه کړه او یې ځای وایي چې څه وایي فقرا علیه اوایل سورت زهرم سورت زهرب اول آیاتونه لس ورته ووایي سورت زهرب خاص انداز سره خاص شان سره دې صحابي چې دی او دارنګ مصعب بن عمیر چې قاري قرآن دی ماهر قرآن دی سورت زهرب راوله او چې څنګه آیاتونه ووایي د جاړي انګولا کوي او چغې دی وایي وروره بس کوي ستاسو چاند کېدل غواړم مسلمان یېږم خو خیر مصعب بن عمیر هغه لس آیاتونه د سورت زهرب د اوایلو پوره کړه او چې څنګه آیاتونه پوره کړه او ده چې دی دا وکړه ویښه چې مسلمانېږي نو بیا هغه کار وکړه چې ستا د ملګري کړ دی نو تاریخ لیکلی امام ذهبي لیکلي سیر کې چې کله دا مخې له دغه راغی که نه اسید بن خزیر دوی چې د چهرې ته ما وکتل ما چې دا خو هغه چهره نه ده د شرک دې باندې یو قسم نورانیت دی هغه وخت کې زه په ده پوه شوم چې دا چهره بدل ده لکه اوس شکل بدل شوی دی وی بهر حال ده ورته وایي چې تاسو څه وایي ووایي اوس زمونږ واوره لکه نو چې هغه ورته کله قرآن وی مصعب بن عمیر نو دوی اسلام راوړو او اسلام راوړو لاړ هغه کوی ته په باغ کې هلته چې دی کپړې صفا کړې لباس یې صفا که او راغې او کلمه یې وویله چې کله زما عزتمند د کلمه یې وویله لکه نو دی بیا کور ته نه دی تللی سیده خپل بیټک ته تل دی حجرې ته مدینه کې